السلام علیکم دوستانو ښه راغلاست دوستانو که تاسو ته پته وي نو نواز شریف په دې بهانه باندې تللی چې زه د سعودي عرب دوره کوم نو د هغه د سعودي عرب د دورې په باره کې څه خبرې مخې ته راغلي دي چې یقین وکئ سعودي ولی عهد هغه ته واښه هم نه دي اچولي نو یقین وکئ چې ډېره غټه بېعزتي شوې ده او څنګه شوې ده او دا پلان یې څه دپاره جوړوه او د څه دپاره چې کوم دی نو نواز شریف تلو او د هغه یو بل تصویر هم د نواز شریف وایرل شوی دی هغه به سره شریک کوم او دویم خبر د عادل راجا په باره کې دی چې په عادل راجا باندې په پاکستان کې ډېره غټه حمله وشوله یعنې په هغه باندې په پاکستان کې دایره چې کوم دی نو تنګیږي دریم خبر همدغه دی چې بار بار خلک تپوس کوي چې د اختره پورې عمران خان ته څه خطر شته او که نشته دی نو آیا د دې په باره کې څه معلومات دي نو عدالت څه حکم ورکړی دی د عمران خان په باره کې خاص کر سپیشلی د اختر په ورځو کې نو هغه خبره باندې به ډسکشن کوو خو د دې نه مخکې زموږ درته یو وړوکی غوندې ریکویسټ دی چې زموږ دا پیج د سره فالو کوئ ویډیو د سره مخکې ضرور شیر کوئ اوس راځو د ټولو نه اوله تاسو ته پته ده نواز شریف په دې بهانه باندې تللی چې بایي زه خو ځم او سعودي ولیعهد سره چې کوم دی نو ملاقات کوم او دغه لکه یو فخر یې ګڼو چې بایي خلکو ته داسې شو کوله چې بایي سړی خو روان دی د سعودي ولیعهد سره میلاویږي خو تاسو ته پته ده د هغه یو تصویر چې کوم دی نو دغه شوی چې مریم نواز او هغه چې کوم دی د سعودي ولیعهد په ځای باندې د پاکستانی شهزاده ناصر مدني سره چې ناصر مدني چې کوم دی نو یو مفتی هم دی خو خلک وایي چې دا ډیر زیات کامیډین غوندې دی یو کامیډین شخصیت دی نو د هغه سره چې کوم دی نو ملاقات کړی او بل طرف ته ویلی کیږي چې حکومت سعودي ولیعهد ته به سفارش کوي چې د نواز شریف سره صرف قدرې یو تصویر وباسي او د سعودي ولیعهد چې کوم دی دوی ته واښه هم نه دي اچولي حالانکې دا دومره په ټره پره باندې د دې ځایي نه روان شو او داسې خبرې کولې چې یار زه خو روان یم په دوره باندې نور حقیقت نه څوک خبر نه دي چې هغه هلته کې تللی و او تاسو ته پته ده دا چې کوم دی نواز شریف پوره 4 ورځې چې کوم دی نو په مکه کې بالکل دننه ناست و دا بهر ته راوتی نه شو ځکه چې سیکیورټي ورته نه ویله سیکیورټي به دا هله ورته میلاوي ده چې بایي شهباز شریف صاحب راشي او یا شهباز شریف صاحب اوس حکم وکړي چې بایي دته سیکیورټي ورکړي چې بایي عمره وکړي نو بیا یې چې کوم دی نو سیکیورټي خو د بهرحال ورکړله عمره یې وکړله نو د شهباز شریف انتظار کوو نور ته خلک خبر نه و چې بایي دا خو تللی دی د سعودي ولیعهد سره نه سعودي شهزاده سره نه بلکې د پاکستاني شهزاده سره چې کوم دی دوی ملاقات هلته کې وکړو نو یو په دغې خبره باندې او بل دا چې د مخامخ کم تصویر تاسو ته ښکاري نو پرې څومره غټې غټې نوڼۍ وهي داسې ډیلیشیس خوراک کوي او دا هغه سړی دی تاسو ته پته ده چې دا د زړه د دورې په بهانه باندې د ملک نه تښتېدلی و او دلته کې چې کوم دی نو د بدو د قسمته دغه تصویر وایرل شو چې په افطارۍ کې دا قسم خوراکونه کوي دومره غټ څیز چې کوم دی نو په خوله کړی دی آیا دا کم قسم د زړه بیمار دی چې بایي دغه شانتي هر قسم خوراکونه په ده باندې چې کوم دی نو ازادي نو یو خو دغه تصویر هم په سوشل میډیا باندې ډېر خلکو چې کوم دی نو په دې باندې ټرولینګ سټارټ کړی دی چې یار دا خو عجیبه د زړه بیمار دی نو یو خبره د دوست مخې ته راځي او پرنټ ته چې کوم دی نو ثابتېږي د چا خبره وایي که ته حقیقت هر څومره پټې خو حقیقت پټېږي نه هغه یو ورځ خامخا مخې ته راځي اوس راځو عادل راجا ته چې په میجر عادل راجا چې کوم ریټایر شوی په 2022 کې په ده باندې چې کوم دی نو مقدمې درج کړی شوی وي اشتهاري مجرمو چې بایي د کروړو روپۍ اخیستې دي خلکو له دمکیانې ورکړي دا داسې څیزونه داسې مقدمې په ده باندې درج کړی شوي میجر عادل راجا باره کې زه تاسو ته لږ ویم دا هغه شخصیت دی چې دا د حکومت او بیا خاص کر د پی ډي ایم چې کومه ګیمونه یي نو هغه ګیم د ایکسیکیوټ کېدو نه مخکې د وایرل کړی او خلکو ته د هغې معلومات ورکړي چې بایي پی ډي ایم به اوس دا کار کوي حکومت به اوس دا کار کوي بیا خاص کر د اسټیبلیشمنټ سره د ده ډېره غټه جړپه وهي او د اسټیبلیشمنټ چې کوم ګیمونه دي نو هغه هم خلکو مخې ته راوړي چې بایي اسټیبلیشمنټ به په نیکسټ ټایم کې دا کار کوي او دا دعوه کوي چې زما خاموش مجاهدین دي او دغه خاموش مجاهدین ماته اتنټیک او صحیح معلومات راکوي نو اوس چونکې په میجر عادل راجا رایې وایي چې دا یو قسم له په ده باندې دباو کوي او یروي د دغې دباو او د یرولو د وجې نه چې کوم دی د ده چې څومره هم جایدادونه دي په پاکستان کې دا یې حصه کړه ده دا یې سرکاري کړه ده بحریه پیز 8 کې چې کوم دی نو 10 مرله پلاټونه هم د ده نه واخیستلی شو په بحریه کمرشل ایریا کې 15 مرله پلاټ هغه هم د ده نه چې کوم دی او بینک اکاونټونه د سره د ده چې کوم دی نو یو دوه ګاډي و هغې ته هم واخیستله بیا بینک اکاونټونه هم د دې چې کوم دی سرکاري شو فریز شوله منجمد یې کړه ده دا دایره په ده باندې ولې راتنګېږي په ده باندې دا اټیک ولې وکړلی شو چې مکمل هر څه یې د ده نه قبضه کړله نو زرا یې همدغه خبره کوي چې دا بس په دې باندې یروي چې بایي ته چې کوم دی نو دغه حقیقت مه وایه بیا خاص کر د عمران خان سپورټ مه کوه او دغه کم ګیمونه یا کم خبرې چې کوم دی راځي د پی ډي ایم او د حکومت د څېړنو دا ته مه وایرل کوه ځکه چې هغو ګیم جوړ کړي دومره په مشکله سره او دا راشي او په سیکنډونو کې مخکې د هغو نه مخکې قصه بیان کړي یاره داسې داسې چل به کېږي او داسې داسې قصه به وي او ټول A to Z معلومات چې کوم دی عوامو ته ورکړي نو اوس په
عوامو کې هم چې کوم دی نو باقاعده اوس اویرنس راغلی دی چې او حقیقت څه دی او دروغ څه دي. راځو اخرني خبر ته چې زیات تر دا ملګري تپوس کوي تاسو ته ما پرون هم په ولاګ کې ویلي چې د عمران خان د اختره پورې اوس چې ظاهره کمه معلومات دي ټیک فعلا که په دې دوران کې دوی ثبوته ونه کړله نو باقاعده عدالت ویلي دي چې په اختر ورځې دي خیر دی 4-5 ورځې به د انصاف دروازې بندي او په عمران خان باندې دسیسه اټیک نشي کېدی او نه حمله کېدی شي او عدالت ویلي چې یاره موږ ته باقاعده هم دغه شانتي معلومات راغلي دي چې چونکې پولیس ناجایزه د خپل طاقت استعمال کوي نو لهذا دغه طاقت چې کوم دی نو موږ رکاوو 15 ورځې عمران خان له تاسو خیر دغه ورکوي او 15 ورځې چونکې د اختر ورځې دي چې دا پېښېدلي چې په اختر کې خلک مافیاني کوي چې کوم دی یو بل ته نو لهذا دا قسم کار نه دی پکار او د پولیسو چې کوم ناجایزه طاقت دی نو هغې ته چې کوم دی نو عدالت وایي چې موږ لګام اچو او په 15 ورځو کې عمران خان ته به هیڅ قسم څه مسله نه هیڅ قسم دغه څه ګرفتاري دغه به نه خو اوس ګورو چونکې تاسو ته پته ده چې دوی خو فریبونو دوی که چې کوم دی د منافقت نه دا خلک ډېر ډک دی نو یو ټایم یو شانتي خبري بل ټایم کې بل شانتي خبري تر اوسه پورې هیڅ قسم څه د هغه د ګرفتارۍ خطره نشته دی لهذا تاسو چې څومره هم ملګري پوښتنه کوي نو هغه دې بالکل ټینشن فری ووسي ویډیو د سره ضرور مخې ته شیر کوئ په کمنټ کې راسره خپله رایه هم شریکې کوئ ملګري به وایي چې تاسو شاید به یې واسکټ اچولی دی نو دلته کې ګوره یخني ډېره زیاته ده ټیک ده ستاسو په ځګونو کې به ګرمي خو دلته کې یخني ډېره زیاته ده نو دا د دې وجې په اخر کې خپل ورور شریک خپله اجازه وکړئ